بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي فصل في المستقبل یا مستقبل مستقبل هم ملګي او مستقبل هم ملګي او ورته چې مستقبل ویلې دي کسر با تو مستقبل مستقبل یعنی د زمانه سره لري کنه چې دا مخکلشوي د زمانہ مخکلشوي نو مستقبل نه مراد لکه د مضارع سګي من مستقبل لپاره هم 14 سدي چلندار دي مضارع خو د حال او استقبال څنګه لپاره راځي ودلګي د مستقبل زګو وي ډېر علماء کرام د دې چې په حال سره اړومري نو اېدا په دوه زمانه کې یو انده زمانه دا یو د شي زمانه دا اوس په ځانې زمانه باندې راځي دا کوم ځا خو تیر شو هیر باندې زګو دي فصل په مستقبل یا فصل په مستقبل بیا د دې ته مستقبل څنګه وایي کنه چې بری استقبال والا معنی مونږ لري نو راتلونکي زمانہ کنه استقبال راتلونکي زمانہ به مونږ لري چې مستقبل یا مستقبل وایي بیا دا چې دغه مکه د فعل ماضی ذکر او ورسره به د فعل مستقبل ذکر دی دا ځکه چې یو ماضی اصل دی مضارع لپاره ځکه د مضارع سره ماضی نه جوړ شوی دی دا ماضی سره څنګه مخکې ذکر کړی او دویم دا چې د ماضی زمانه د نن نامت کوي د مستقبل د زمانه دا ماضی په تیر شي زمانه دلته او مستقبل په وسنه یا پر راځي د زمانه باندې راځي چې دې زمانه هم کوي یو یو ماضی مخکې ذکر کړل مضارع مخکې ذکر کړی واښه دې معنی وسه مضارع څه ویلېږي مضارع معنی د مشابه مضارع معنی د څه مشابه دا مضارع څه ته وایي دې درې ودی دي مضارع ته مضارع ولي وایي مضارع ته مضارع څه وایي چې د دې اسم فاعل سره او د اسم جنس سره او د اسم مشترک سره مشابهت کوي واښئ مضارع دې معنی دا مشابه نو ولې تسمیه دې سره مضارع ته مضارع ولې وایي مضارع ته مضارع ځکه وایي چې دا مضارع مشابهت لري د اسم فاعل سره د اسم جنس سره او د اسم مشترک سره ویګه به باندې دا خبره مې نه مضارع ته مضارع ولې وایي چې دا مشابهت لري د سره اسم فاعل سره اسم جنس سره اوس وایي څنګه د اسم فاعل سره مسک مشابهت لري نمبر 1 اسم فاعل سره کوڅو خبره مشابهت ده نمبر 1 داره د اسم فاعل سره په تعداد کې په تعداد د حروف لکه څنګه چې د اسم فاعل په لولې سره کې ګور ضاربون ده ضاربون دا په شان مضارع یضربو نو با ضاربون کې جسم سره حروف دي دا په شان ته په یضربو کې سره حروف دي وایي یو مشابهت وسره اسم فاعل سره درې څلور قسم مشابهتونه دي یې وسره په تعداد کې دي نمبر 2 مشابهت وسره ده په حرکات سکانات کې څه کې دا مطلب دا دی چې لکه څنګه په ضاربون کې اولنې مفتوح اولنې چې دا متحرک دویم ساکن دریم متحرک څلورم متحرک دی دغه شان په مضارع کې هم دویم چې دا ساکن دی او نور درې چې دا متحرک ریپورټ شوی دی دریم دا دی چې لکه څنګه د نکیری لپاره صفت چې دی کنه څنګه اسم فاعل واقع کیږي دغه شان د مضارع واقع کیږي هغه د مررت برجل ضاربین ومل شي او مررت برجل یضربون ومل شي د نکیری لپاره صفت څنګه چې اسم فاعل واقع کیږي دغه شان د څه واقع کیږي دا څنګه پیژندلو ریشول څلورم دا دی چې څنګه په فعل مضارع باندې لامي تاکید څنګه په اسم فاعل باندې لامي تاکید داخليږي دغه شان په مضارع باندې هم لامي تاکید داخليږي وایي دا ان زيدا لقائم دا ملشي او ان زائدا لا يقوم ملشي دا څلور دغه دې کې دا په کتاب کې لیکل دي چې دغه مضارع ته مضارع ولې وایي مضارع معنی نه مشابهت دا څنګه مشابه لري د اسم فاعل سره د اسم سره د اسم مشترک سره
فاعل سره اسم جنس سره څه سره اسم مشترک سره بیا دا چې اسم فاعل سره په څه څه مشابهت لري د اسم فاعل سره په تعداد کې مشابهت لري د اسم فاعل سره په حرکات او سکنات کې مشابهت لري د اسم فاعل سره په څنګه اسم فاعل نه لګي لپاره څه جوړيږي دا چې په مضارع نه لګي لپاره څه جوړيږي او لکه څنګه چې په فعل مضارع باندې لام تاکید ما شروع کړی لام تاکید یا لام ابتدائیه د کشان کې د فعل مضارع په شروع کې لام تاکید لام ابتدائیه راځي پوښوي بل فرق پکې یو بل فرق دی هغه د چیزې کې کتاب کې نه ذکر کړی امخ کې ذکر کړی مخ کې تاسو به یاد کړئ دا چې لکه څنګه په فعل مضارع کې د حال او استقبال والا معنی موږ لګيږي دا کشان کې اسم فاعل چې عمل کوي په پرم شته د چې په معنی د حال او استقبال باندې وي پوښتنه چې اسم فاعل کې معنی د حال او استقبال څخه دا په شرط نه دا حال او استقبال ته ګری نه بیا عمل نه کوي دا په ځم مرسوم دا په دې ځای له خو ذکر کړي همکه مکه ذکر کړل اځي کې دا خبره چې کوله چې ماضي چې دا مبني ده اگر ماضي اسم فاعل سره مشابهت نشته او فعل مضارع سره مشابهت ډېر ده آی کې دا خبره ذکر کړو که تفریح شي پوښتنه باندې ها باندې پوښتنه فهمه خبره ده دا موږ وایو چې بس اسم فاعل سره مشابهت دي اسم فاعل سره بس سره مشابهت دي دا وکړه فهمه ده چې د دې اسم فاعل د اسم جنس سره د مشابهت د څه سره اسم جنس یو بشرو لري یو جنس دی یو اسم جنس دی ادا شانتي یو جمع یو اسم جمع جمع دې نه لګي چې داغه واحد موجود وي واحد څه وي او ویمه خبر ده چې جمع ته وایي چې داغه واحد موجود یو خدای الله اذیم دا نه چې دې چې میتباد د جمع زمي ته دا برابر دي د جمع ته ورسو او درېمه خبر ده چې جمع د دوه په زیاتو باندې راځي د دوه ما زیاتو څه باندې راځي موجوده باندې او اسم جمع د دې واحد چې نه نامي د دوه په زیاتو باندې راځي دا خبره خو صحیح ده د دوه زیات باندې راځي او یو د دې واحد دی موجودو یو واحد نه موجود او دویم دا ده چې دا په دته د زمير د واحد کې نه راځي کېږي جمع او اسم جمع کې فرق دی یو خبره په قانون مشترک ده چې جمع هم دا پډیرو باندې راځي او اسم جمع هم پډیرو باندې راځي واښوي ها لکه اوس ورته چې رجال دا جمع ده ولې دا په جمع کې درې خبرې نمبر 1 واحد موجودي واحد موجود ہے کنا نمبر 2 ضمیر کو تو جمع راځي کیږي او نمبر 3 بدریونه بازار باندې راځي درېونه بازارو درې یا درېونه بازارو باندې اسم جمع قوم اسم جمع یا قوم راکون د اسم جمع زګه واحد نشته دا په خپل واحد زمير ته جمع ورته نشي زمير د واحد ورته راځي کیږي او د درېونه بازارو باندې راځي وای نه باندې ها نو پجما او اسم جمع کې مشترک څه څه دی چې دا په درونه بدل ده دا د درونه بدل ده وای او واحد مې وتا راځي کیږي اسم جمع ته نه راځي دا په شان کې په جنس او اسم جنس کې فرق دی جنس او اسم جنس چې دې اطلاق په قلیل او په کثیر ډول باندې کیږي دې رجال سړی غیر رجل سړی انسان سره اوس ګور کتاب دی کتاب دې تم کتاب وې 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 دا جنس دی وې به باندې او دا چې دې انسان دا انسان جنس دی واښوي لکه وې به باندې او په جنس او په اسم جنس څه فرق دی په جنس او په اسم جنس کې فرق دی چې جنس په ډیرو افرادو باندې دلالت کوي على سبيل الاشتراك على سبيل الاجتماع جنس سره على سبيل الاجتماع على سبيل الاجتماع او اسم جنس یې دا دلالت کوي په ډیرو افرادو باندې على سبيل البدلیت د دې مطلب دا دی چې ورته زمي انسان دا جنس نه خو اسم جنس سره دا یو په یو ټایم کې مطلب دا
دام انسان دی وایي به باندې یا لازم رجال نو دا اسم جنس دی ورجل چې دا رجل چې دی ما نو دا اسم جنس دی جنس نه دی رجل اسم جنس دی او جنس نه دی ځکه چې ګوره په یو ټیم کې یو سړي ته رجل ویلی شي ډېرو ته نه شي ویلی داسې نه شي ویلی چې دا هم رجل دی او دا هم رجل دی او دا هم رجل دی خو دا ټول چې دا رجل دي ټول رجل نه شي ویلی ځکه چې په یو ټایم کې صرف یو سړي ته رجل ویلی شي دا ته هم ویلی شي دا ته هم ویلی شي په یو وخت کې به یو سړي ته وایي او انسان چې دی لکه دا ټول انسانان دي صحیح ده دا ته لږم انسان ویلی شي ته انسان ویلی شي ته انسان ویلی شي په یو ټایم کې ډېرو ته ویلی شي پوه شئ دا خو د جنس او د اسم جنس او د جمع فرق د دې ستاسو په نور کتابونو کې ویلي خو ما ته پته لګه تاسو په نور کې ویلي چې تاسو به یې کړی نو ما څنګه وویل دا په کتاب اوس په کتاب کې دا خبره ده چې د مضارع د اسم جنس سره مشابهت ده د مضارع د اسم جنس سره لکه څنګه چې اسم جنس چې نه دا په ډیرو افرادو باندې دلالت کوي او په یو وخت په یو فرد باندې دلالت کوي واښه په معنی دغه شان د مضارع دا په حال او په استقبال باندې دلالت کوي او چې کله د دې سره سین ولګیدو یا کله د دې سره سوبه ولګیدو نو دا صرف په یو څه باندې بیا دلالت کوي په ډیرو باندې دلالت کوي یعنی په مطلب په مستقبل باندې دلالت کوي او په بل سره نه کوي یا قد وسره ولګیدو نو تحقیق لپاره تقلیل لپاره دلالت کوي په بل باندې پوښتنه د اسم جنس سره مشابهت ده په عموم او په خصوص کې لکه څنګه ها بیا دا اسم جنسي نه ده دا په امرانه سره قصدي لکه مطلب دا نه کنه تاسو هغه کله د نو شروع کیدل اوله کې یا د کافیه شروع کیدل تاسو په اوله کې دا ویلو دا اسلام دی او اسلام په دوه قسم نه او اسلام اسمي او اسلام غیر اسمي ویلي کنه الاسلام اسمي هغه چې هغه په اسم فاعل مقبول باندې داخل شوی په معنا الذي وی او اسم الاسلام غیر اسمي دی چې په اسم فاعل مقبول نه راغلی بیا الاسلام په دوه قسم نه حرفي او زائد او غیر زائد ها بیا زائد دي ته ویل کېږي چې راي بل کول باندې په کلام کې نقصان راځي لکه الحسن والحسين ولا الاسلام او الاسلام حرفي غیر زائد چې راي بل کول باندې په کلام کې نقصان راځي لکه الاسلام جنسي او استغراقي او الاسلام عهد خارجي او عهد ذهني وایي نو ګوره لکه انسان دا لکه عام ته ګوري ها او جنس ته او دا شان رجل دی دا جنس ته چې کله په دې باندې الاسلام عهدي داخل شو نو باندې اوس بیا لګینا یو سره ته دا مراد ده ټول دې مراد دې دا مراد دې دا مراد دې یو خاص سره دې مراد ده دا شان دي مضارع دا چې دا په حال باندې دلالت کوي په استقبال باندې هم دلالت کوي او چې کله په دې باندې سین داخل شو یا په دې باندې سوق داخل شو یا بل څه داخل شو ولر به ست د استقبال لپاره دې د یو زمانه لپاره د بوده لپاره بیان راځي دې پوښتنه ها دریم نمبر د دې دغه د فعل مضارع مشابهت د اسم مشترک سره اسم مشترک تاسو په شاشه کې دې څه ویلې اسم مشترک دې ویلېږي چې لفظ دی وي خدای معنی دی لفظ دی او معنی په یو وخت کې دا نه یو معنی مراد راستل دي لکه عینون تاسو د کتاب کې حیث ته ویل دی حیث تاسو یې پرې حیث ته ویل دی ها ودا نه حیث نو قرأ قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء او بیا قرأ چې دا لفظ مشترک دی لفظ مشترک ته دلیل حیض مراد خسته کی کا طور ته مراد خسته کی نو په دې د احناف او د شافعي اختلاف ته او موږ ولا ترجیح ورکړی دا موږ په کتاب او تعویل کړل نو وایي د قرء الګ دی خو ګورا د قرء مراد د حیض ته امام شافعي رحمه الله علیه هغه تعویل کړل او چې د قرء مراد طور دی الذي فعل ذلك دلیل دی نو قرء دا مشترک ته بس دی خو چې دغه شان دی په دغه د اصول شاجه نه ورته ماته تاسو له چیرې دغه تاسو مشترک ته وبېدنه فقره او دلته مثال لپاره عام ذکر کې لکه عین دا یو ټکی نو عین دا مشترک لفظ دی دا سترګې ته ملېږي دا زنګون ته ملېږي دا چشمو ته ملېږي دا چینه ته ملېږي دا سردار ته ملېږي څنګه چې اسم مشترک دی دا ډېری معنی او په یو وخت یو معنی غوښتلېږي وایي سیاق سبق د پوری یو معنی متعلق دا په شان دی فعل مضارع دا په حال باندې دلالت کوي او استقبال باندې دلالت کوي لیکن په یو وخت باندې د یو معنا اخلو حال باندې خپل او استقبال نو پوښتنه وګوره دې په دې کوم سبق وي موږ له دا وی چې دا فستون فی المستقبل مستقبل یا مستقبل چې مخکې شوی دا راتلونکي زمانہ د استقبال مستقبل ویل کېږي
او دې ته مستقبل څه کوي چې دا چونکی دا ماضی په نسبت باندې چې دا راتلون کړه بیا ماضی مخ کړه مستقبل څخه دا چې ماضی اصل د مضارع لپاره او ماضی ته معنی چې دا مخ کړه د مضارع بیا موږ مستقبل پرې کې مضارع دا مستقبل څه کوي چې عام طور باندې لکه بعض علماء کرام هغه په حال نه مې کوئی چې مضارع څه د مستقبل لپاره نو د دې مراد مضارع شي مضارع لغت کې معنی د مشابهت مضارع د مضارع ولې وایي درې ولونه مضارع د اسم فاعل سره مشابهت لري مضارع د اسم جنس سره مشابهت لري مضارع د اسم مشترک سره مشابهت لري وی او مضارع معرب هم څه کړه چې د دې اسم سره مشابهت او اصل باسماو کې اعراب ده دا مضارع ځکه درنده معرب ده وایي دا مخکې شوی دي بیا موږ دا ویل چې مضارع ته و چې اسم فاعل سره مشابهت لري اسم فاعل سره بس مشابهت لري اسم فاعل سره بس مشابهت لري متعددو کې حرکات او سکناتو کې او چې نګيري د دې بات څخه جوړي علامه ذکی او په حال استقبال ویم مضارع اسم جنس سره مشابهت لري پس کې لکه څنګه چې اسم جنس په ډېرو افراد باندې راځي علی سبیل البدریت او په کله چې بری باندې اسلام حاضر اخلي چې بیا یو فرد مراد دا قشان دي فعل مضارع په حال او استقبال باندې راځي او چې کله بری کسی نه وسو کو راځي چې بیا یو مراد دې بل نه مراد دریم دا درې مشابهت د اسم مشترک سره لکه څنګه چې اسم مشترک لفظ دی وي معنی ډېری وي هغه شان د مضارع څنګه یو ده او په حال د استقبال غلط دی مخکې وځو مګه مسته وځو ورې تاسو دې کتاب فصل في المستقبل یا فصل في المستقبل مستقبل دې نه مفعول څنګه ده او مستقبل دې نه ده اسم فاعل څنګه ده صحیح ده بقصر الفاعل مستقبل ده او مستقبل با استقبال په لغت کې جرن ده ضد ادبار ده او مستقبل چاہے تخرج متوجه کولای کیږي قال وهو يجيء ايضا على 4 اشهر وجهان او دا ویم دغه رنګ په سوال له طریقو باندې راځي یعنی سوال صغیر دی راځي مستقبل مراد مضارع دی لکه یضرب الى اخره ويقال له مستقبل او دې مستقبل ولي ویل کیږي لوجود معنى الاستقبال في معناه چې په معنی کې معنی استقبال موجود دی ويقال له مضارع او دې مضارع هم وي ولورته مضارع وي لانه مشابه دغه چې دا مشابه دی بذار منه د اسم فاعل سره د سره د اسم فاعل په ځای باندې ظارفون لیکل دی پس کې سره مشابه دی فی الحرکات والسکنات پس کې څه مطلب دی لکه څنګه چې بازاربون کې درې متحرک او یو ساکن ناغله دی دغه څنګه په ضربو کوم درې متحرک او یو ساکن نمبر 2 عادت الحروف په عادت د حروف کې څه مطلب دی لکه څنګه چې اسم فاعل کې څلور حروف دي دغه څنګه په مضارع کې څلور حروف دي وفي وقوع صفه للنكره لکه څنګه چې اسم فاعل نه کېږي لپاره صفت جوړيږي دغه شان دي لکه مررت برجل يضربو مقام ضاربين يعني دې څنګه چې مررت برجل ضاربين ادا ضاربين په ځای باندې مررت برجل يضربو مل شي څلورم نمبر وفي دخول لام الابتداء او دادا چې لکه څنګه په اسم فاعل باندې لام ابتدا داخليږي دغه شان په دې باندې داخليږي لکه ان زيدا لقائم او ان زيدا ليقوم الګه بدی پوه شوي اوس دینه بعد ما مغازی حال استقبال لیکل حال او استقبال نو دا مخکې تیر شوه دی چې لکه دا مضارع څنګه چې مضارع کا حال او استقبال والا معنی دا قشان اسم فاعل چې کله عمل کوي نو دې عمل لپاره شرط دی چې په معنا حال او استقبال معنی معنا حال او استقبال نه بیا عمل نه کوي پوه نه شوي و باسم الجنس او دا مضارع مشابه دی د اسم جنس سره مضارع مشابه دی چا سره اوس دیو چې تبه چاته اسم جنس پیژنې نو دا به تفصیل نه کړه چې اسم جنس څه وایي زه خو پیژنم تاسو عمره د زګ وي او به اسم جنس په العموم او الخصوص ا د اسم جنس سره مشابهت په څه کې په عموم او په خصوص کې په څه کې دا مطلب دا دی لکه څنګه چې اسم جنس نه په عام معنی باندې لګوي او چې کله په دې اسم جنس باندې الف لام حاضر راشي بیا د اسم جنس په ډیرو افراد باندې لګي په پټه لګي دا قشان د مضارع دا په حال استقبال باندې راکې او چې کله پسین والے یا په تو راغی نو بیا چې دا صفه یو معنا باندې راکې الګه پوښوي وباسم الجنس في العموم والخصوص يعني كما ان اسم الجنس لکه څنګه چې اسم جنس يختص بلام العهد لکه څنګه چې اسم جنس خاص کیږي په لام العهد سره كذلك يختص يضرب بسوف وسيل دغه شانته خاص کیږي دا یضربو پسین او پسوف سره
لکه پوه شو مې باندې ها بیا لیکل چې سین او سوف جنن دالکا په شکل لکه یو سین د طرف لکه استعجله یا سین وحدان لکه استکرم او سین استقبال لکه سيخرج سین تحرک ته دا ولې شی لیکل دي ځان بیا کول وبالعين مطلب دا دی لکه څنګه اسم فاعل چې دا مضارع ته مضارع دا کوی چې دریم نمبر دا مشابهت لري دا عین سره د عین مراد اسم مشترک دی سره اسم مشترک دی لکه څنګه چې اسم مشترک په یو وخت کې لاغه په ډیرو افرادو احتمال لري د ډیرو افرادو احتمال لري او به یو معنی ترجیح نه ورکړل شي دغه شانت مضارع دا هم د حالت استقبال احتمال لري یو وخت یو معنی لاغي نه مراد وي دی کوم وبالعين او د دې مشابهت د مضارع د عین سره عین مراد اسم مشترک دی په اشتراک بین الحال والاستقبال ځکه چې د مضارع مشترک د حال او استقبال په منځ کې خو به نشوي وګورئ نن سبا کې موږ دوه خبرې وکړلې یو موږ دا ویل چې لکه فعل مضارع د مضارع ولې وای کنه یو د دې وجه موږ وي او د دې نه مخکې موږ وي چې دا فعل مستقبل له نو دا فعل مستقبل لکه رسول د فعل ماضی مقبول ذکر کړو نو ماضی دغه چې هغه اصل له او دیم دا چې لکه ماضی زمانہ مخکې تیر شوی دا نو دا مو بل مضارع چې نن دا جوړیږي د ماضی نه نو په ماضی کې لکه زیادت حروف نه په مضارع کې زیات د حروف بیا دې مستقبل د مضارع او مضارع د مضارع ولي وای نه دا د اسم فاعل سره د اسم جنس سره د اسم عین سره مشابهت لري د اسم مشترک سره د اسم فاعل سره بس مشابهت لري نو پنځه خبرې دي په تعداد کې په حرکات او سکناتو کې په دخول د لام ابتدا کې او د نکری صفات په جوړولو کې او د حال او استقبال کې پوه شئ ویم دا دی چې د اسم جنس سره مشابهت لري د اسم جنس سره بس مشابهت لري لکه څنګه چې اسم جنس دا په ډیرو افعال باندې دلالت کوي او چې کله په الف لام حاضر شي نو بیا په یو فرد باندې دلالت کوي او د اسم مشترک سره مشابهت لري لکه څنګه چې اسم مشترک د ډیرو معنی احتمال لري هغه چې مضارع د حال او استقبال احتمال لري دا خو مونږ دا خبره وکړه نور د پوهې لپاره به مونږ دا ویل چې را جمع اسم جمع د ستو بریګه فرق سره او جنس او اسم جنس بریګه فرق سره دا مونږ ویل چې تاسو دلته اسم جنس ته راغلو تاسو باندې پوښښ دی پوښښ